نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 3 آیت نمبر 10 رکو نمبر 2 خلاصه در رکو پس داغین اللفظی ترجمه پدی رکو کی تخویف دے د پارا د کافرانو عذاب راتلو د دنیا او آخرت او پیشنگوئی دا د دنیا په باره کې بے رغبتی او د آخرت په باره کې د منی پیدا کولو ذکر دے د تقوادارو صفات بیان شوی دی حقانیت د اسلام دے مسله د توحید او پاغي باندې دلایل دی یهود او نصارا او د مشرکینو د اسلام او اهل اسلام سره حسد بغض کینی بیان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا يقينا هغه کسان چې کفر کړي دي دا غوی د پر تخویف دی یردا لن تغنی عنهم هچری لری بنکړي د دوینا اموالهم مالنا د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د عذاب د الله نا شیئا زشی واولئک او دغه کسان هم دوی وقود النار خشاک د اور د جهنم دی کدأب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د فرعونیانو دی څنګه ناکار صفات چې پاغي کیو پدی کوم هغه ناکار صفات دی والذین او د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو چې هغه عادیان او ثمودیانو کوم ناکار صفات چې هغوی کیو هغه صفات په دوی کې دی د هغوی د عذابونو نه عبرت نه اخلي کذبوا دروغجنی ګڼلی وو بآیاتنا آیاتونو زمنګ لرا فأخذهم الله پسراونی ولو دوی لرا الله بذنوبهم فسبب او وجه د گناهونو د دوی والله شدید العقاب او الله سخ عذاب ورکون کده قل للذین اوایا هغی کسانو تا کفرو چی کفر کړي دي دی آیات کې پیشنگوئی بیانیږي چې مسلمانان په مکة المکرمه کې کمزوري دي تاسو پاغي باندې قسمه قسم ظلمونه کوي یو دور یو زمانہ او یو وخت به داسې راشي چې رب العالمین به هغوی ته قوت او طاقت ورکړي او تاسو به بیا کمزوري ستغلبون زردا چې کمزوري به کړی شئ تاسو په دنیا کې دا عذاب شو وتحشرون او راجم بکړی شئ تاسو پس د مرګ نه الی جهنم دوزخ ته او دوزخ څخه ځای دی وبئس المهاد او بد دی د غزې تیار شوی چې هغه جهنم او دوزخ دی قد کان لکم یقینا نشته دی ستاسو د پاره آیت نخه دلیل دی کې واقعي د جنگ بدر ته اشاره ده فی فئتین التقطا په دوو ډلو کې چې مخامخ شوي وو د بدر په مقام کې فئه یو ډله د دوینا تقاتلو جنگیدلا فی سبیل الله پلارا د الله کې د پاره د رضا د الله حق ډلوه چې د هغوی تعداد 313 او یا ورسره اوخانو 2 ورسره اسونو صرف 8 ورسره توری وي او 6 ورسره زغری وي او تیاری د جهاد هم نوه او تیاری د جنگ هم نوه کړي و اخرى او بلا ډله کافرتون کافروا اهل باطلو چې هغوی تعداد 1000 وسو د هغوی سره اوخانو سل د هغوی سره اسونو روزانه به یو اوخ هغوی ذبحه کاوه اوبه هم ورسره وي خوراکونه هم ورسره وو او جنګجو هم وو تیاری هم کړې وه خو چونکې باطلو یرونهم لیدله هر یو وی ډلې بلې لرا مثلیهم دوچن خپل رأی العین په ښکاره لیدلو سره نو تعداد د مسلمانانو کمو تعداد د هغوی زیاتو مسلمانانو تاغه د هغینم زیات ښکاره کېده وجه دا ده چې الله طرف ته متوجه شي او حقیقت کې هم اغي زیات او اغوی ته دغه مسلمانان هم زیات ښکاره کېده یا خدا چې د رب العالمین د طرف نه کوم پرشتي راغلي وي هغه ورته د انسانانو په شکل کې ښکاره کېدي او یا دا چې په هغوی باندې رعب راشي د دې وجې نه ورته زیات ښکاره کېدل او 2 حالات بیان دي په سورة الانفال کې یو حالات بیان دی چې یو بل ورته کم ښکاره کېده او دلته بل حالات بیان دی چې یو بل تره 2 چن ښکاره کېده والله یؤید الله مضبوطوي بنصره په مدد خپل سره من یشاء چالره چې وغواړي
ان فی ذالک یقینا پدیکی لعبرة خامخا لوی عبرت دی لأولی الابصار د پاره د خاوندانو د پوهې او عقلونو زینا للناس خیسته کړی شوي دی د پاره د خلقو دی کې بېرغبتي ده د دنیا په باره کې چې دنیا سره دومره مینه محبت مه کوئ او بیا بیان د هغه شیزونو دی چې د هغې د وجې نه اکثر انسانان ګمراه کېږي چې ډېر زیات مینه او محبت ورسره شروع کړي حب الشهوات مینه د خواهشاتو سره هغه شیزونه چې کوم زړونه غواړي من النساء د زنانو نه کله کله دا د ګمراهۍ د پاره سبب او ذریعه وګرځي د هلاکت د پاره والبنین او د زامنو سره دومره مینه او محبت چې د رب عبادت او بندګي ته هېره شي والقناطیر المقنطره او خزانې را جمع کړې شوي من الذهب د سرو زرونه والفضة د سپینو زرونه مال دولت والخیل المسومه اسنا تیار کړی شوي ښایسته کړی شوي په ضمن د دې کې موږ دا خبره وکړو هغه دور کې اسونه وو په دې دور کې ګاډي دي جهازونه دي مختلف سواریانې دي والانعام او د ډنګرانو څارو سره والحرس او د فصل سره باغونو سره ځمکو سره کورونو سره پراپټیانو سره نو دوی په مینه او محبت کې دومره ننوتي چې الله او د الله رسول تیری د رب عبادت او بندګي تیری او کله چې انسان سوچ وکړي یقینا د اول نه واخله تر اخیره پورې کوشش هم د دغې دپاره دی د ځوانۍ نه واخله تر بوډاتوبه پورې مینه هم د دې شیزونو سره وي او کله چې مینه د حد نه زیاته شي نو بیا د الله عبادت او بندګي ته پاتې شي کله کله دې شیزونو د وجې نه ګمراه هم شي او خطر دین دا چې کله د دې د وجې نه ایمان هم پرېږدي ذالک دغه متاع الحیات الدنیا سکه د ژوند د دنیا ده خو که چېرته دغه شی نه ته صحیح استعمال کړي د الله د حکم مطابق استعمال کې څنګه چې رسول الله فرمایلی دي هغه شانتې استعمال کړي نو کله کله دا د جنت د تلو دپاره سبب او ذریعه هم ګرځي والله الله عنده خاص د هغه سره حسن المآب خیستا او ښکلې زیناده و پسې دي قل ورته ووایه ای حبیب انبئکم خبر درکړم تاسو ته اوه قسم نعمتونه بیانیږي چې کله په دنیا کې سړی د رب عبادت او بندګي وکړي پس د مرګ نه هغه ته دا نصیب کېږي رب العالمین دې موږ ته نصیب کړي بخیر پغور سرا من ذالکم د دغینا دا کوم چې بیان شو د دنیا زیب او زینت د دنیا اشیاء خدا بچاته ملاویږي للذین د پارا د هغې کسانو اتقوا چې ویریږي د الله نه متقیان دي څوک به ورته ورکوي عند ربهم په نظ د رب د دوی د الله د طرف نه به دغه نعمتونه میلاویږي جناتون باغونه دي او جنت کې د یو همسا برابر ځای د ټولې دنیا نه غوره او بهتر دی او دغه جنت کې به الله تا ته باغونه درکې تجري بهیږي به من تحتها لاندې د هغوی نه هغه ونونه الانهار نهرونه او په سورې محمد کې راځي چې دغه نهرونه د شرابو به وي د اوبو به وي د شهدو به وي د پیو به وي خالدین همیشه به اوسیږي فیها په دغو کې یوازې به هم نه وي وازواج او بیبیانې مطهرة پاکې کړی شوي د هر عیب نه د هر نقصان نه ورضوان من الله او رضامندي د طرف د الله تعالی نه دیدار د الله والله بصیر بالعباد الله لیدونکی دی بندگانو خپلو لرا دی آیات مبارکه کی ترغیب د پاره د آخرت مینه پیدا کولو د پاره د آخرت بس بعد الموت دا نعمتونه به میلاویږي که چېرته دنیا کې صحیح ژوند او زندگی تیره کړه الذین دا به میلاویږي هغې کسانو ته یقولون چې وایي ربنا ای رب زمونږه اننا یقینا من آمنا ایمان راوړی دی ایمان د دې نعمتونو دپاره شرط دی اهل ایمان ته به میلاویږي او مؤمن نه ګناهونه هم کیدی شي فاغفر لنا بخنه وکړه موږ ته ذنوبنا د ګناهونو زموږ وقنا او وساتې موږ لره عذاب النار
د عذاب د اورنا مراد دلته اور د جهنم دی. د اهل التقوا د چا د پر چې جنت ملويږي، د جنت نعمتونه ملويږي، د رب رضا ملويږي. بیان دی د هغه صفات الصابرین، صبر کوونکي په عبادت د الله، تکلیف مصائب باندې، د ګناه نه په بچ کېدلو باندې. والصادقین، او رشتونی په هر معامله کې. والقانتین، او تابعداري کوونکي دي. والمنفقین، او خرچ کوونکي د پاره د الله د رضا په هغه ځایونو کې چې الله او د الله رسول ویلي وي. والمستغفرین، او بخنه غوښتونکي دي بالاسحار، په وخت د پېشمني، په وخت د چربنګي کې. او تر څو پورې چې قوم استغفار وي د الله طرف نه عذاب نه راځي. استغفارو کې ډېرې فائدې دي. شهد الله، گواہی کوي الله، مسله د توحید بیانېږي. الله هم د دې خبرې گواہی کوي، بیان کوي، حکم ورکوي. انه یقینا شان د لا اله، نشته د مددگار معبود خالق مالک رازق الا هو مگر یو الله. او دغه گواہی والملائکتو، او ملائکم دا گواہی کوي. و اولو العلم، او خاوندان د علم. اول مراد انبیاء دي، بیا داغین پس نور خلق چاگه علماء دی، نیکان دی، بزرگان دی. قائما بالقسط، چی ولار دی پا انصاف سرا. لا الہ، نشت دی لائق دا عبادت و بندگی الا ہو مگر اللہ. العزیز، زورور دی. الحکیم، حکمتنو والدی. ان الدین، یقینا غور دین، حقانیت د دین اسلام بیانیږي. عند الله الاسلام، بنزد الله باندې اسلام دی. دغه اسلام د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نواخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء په دغه او دغه اسلام طرف ته دعوت ورکاو. ومختلف الذین، او اختلاف نه دی کړي هغه کسانو اوتل الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب، الا من بعد، مگر پس د هغینا ما جاءهم العلم، چې راغی دوی ته علم او پوه شو چې دا هغه حق دین دی، قرآن دی، پیغمبر دی. نو بیا ولی اختلاف وکړو؟ بغیم د وجه د ضدنا، عناد او حسدنا، بینهم پمین خپل کې. ومن یکفر بآیات الله، یو چا چې کفر وکړو په آیاتونو د الله. فإن الله، پس یقینا الله سریع الحساب، جل حساب والده. فإن حاجوك، پس کچری دوی بحثنا کوي تاسو سرا. فقل ورته یا اے حبیب صلی الله علیه وسلم، اسلمت، سپارلې می دې وجهیا مخ، یعنی ځان خپل لله خاص الله تا، د الله تابعداري. ومن اتبعن، او چا چې تابعداري کړي دا زما هغه د الله تابع دي. وقل، اور اوایا اے حبیب صلی الله علیه وسلم، للذین، هغه کسانو ته اوتل الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب. والامین، او هغه چې امیان دي، یعنی کتاب نه دی ورکړی شوی. اسلمتم، آیا اسلام راوړی تاسو، یعنی اسلام راوړی. فإن اسلموا، کچر اسلام راوړو تاسو. فقد اهتدوا، پس یقینا دوی هدایت اومند. وإن تولوا، او کچر اگرزید دوی. فإنما، پس یقینا علیک البلاغ، پتا باندې رسول دی، هدایت ورکولو والا اغا الله دی. والله بصیر بالعباد، الله لدن کې دی بندگانو خپل لرا.